بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقع د افک پرون مونږ بیان کړی و. عائشہ رضی الله تعالی عنها داغه براءت او پاکی الله پاک قرآن کې رولې ګل آیاتونه مسروق وی په دې رجالو د افک خو حسن رضی الله تعالی عنہ دیو کله کله عائشہ رضی الله تعالی عنها نما من وراء الحجاب شاگردانو به سبق وی دغه اعلم الناس وا نو ډیر مسائل ډیر آیاتونو کې به خلق دې ته رجوع کوله. کله کله به حسن رضی الله تعالی عنہ راغی هغه مجلس کې وکیناستو نو خپل کلام میں پیش کو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی خپل کلام یو ځل پیش کو داغي صفات بیانول. حسان رضان ما تزن بریبت وتصبح غرتا من لحوم الغوافل. ډیره خستا ډیره خوش اخلاقه څه قسم عیب پکې نشته د چا غیبت نه کوي. خلیلة خیر الناس دینا ومنصبا نبی الهدى والمکرمات الفواضل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ده. د نبی علیہ السلام هغه نبی الهدى او ورا کرامات و عزتون والا. عقیلة حیی من لوی بن غالب کرام المساعی مجدها غیر زائلی. اخیار دا حیادار دا لوی ابن غالب د نسلنا خو کارونو والا بزرگی ہمیشہ بزرگی والا. محذبة قد طیب اللہ خیمها وطهرها من كل شيء وباطل. تهذیب والا د الله پاک د دې خټه پاکه کړی ده د هر عیب او د هر باطل نه. فإن كان قد بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلى أناملي. وکه خلق وی چې دیم پر الزام کې شریک وي الله پاک دې زما لاس زما توري ته ونه رسي. فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وإذا مين هذا الله ده رسول سره خکاره ده. له رتب عال على الناس فضلها تقاصر عنه ثورة المتطاول. النبي عليه السلام مرتبه ته وسوک نشي رسیدي. نو دی ورته تا د ما ډېر غوخي خوړلي ته پکې شریک نه وي. دا د خپل صفائی بیا کړی اول دا شیرونه ویل درست صفائی کړی خپل چا ورته وی دی ولې راځي دوی د قرآن د لپاره ویلی نو چې عذاب علیم دی ولا عذاب عظیم. هغه وی دغه عذاب عظیم دی چې لون شو نظر اوس نه لګي. نور د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر صفاتونه کړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قصیده د حسن رضی الله تعالی عنہ سم ملاویږي. قصیده حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ
دا عائشہ رضی الله تعالی عنها خصوصیات تفسیر مظهری لیکلی دي او مسند امام اعظم کې عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل نقل دي الته وو خصوصیات نقل دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ازواج مطهراتو کې صرف دا باقی روا نور ټول سیبی وي دویم صدیقه بنت صدیق چې دا د خلیفہ بلا فصل د صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده عفت دریم عفت قرآن بیان کړي څلورم جبرئیل علیہ السلام راوړو نبی علیہ السلام لا هغه مخکې موږ احزاب کې ویلو پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دې سره چې شعار کې نو بیا به وحی نازلېدله شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په خپل وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شوی دی نو زما نمبر او زما ورځ وا زما کور او زما کمره وا او زما په غیږ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساور کړی ده او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په کمره کې تشریف فرما دی دفن دی دا اوس چې کوم روزه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا عائشہ رضی الله تعالی عنها کمره ده دینه یو دروازه جمعه طرف ته یو بار طرف ته د اسره خوا کې نور کورونه او د ازواج مطهرات مسره یو مدینه یونیورسيټي د سیرت طالب علم ملاو شول ته په خوره ناغه ته دا ټول زین معلومه دي ځکه د حفصه رضی الله تعالی عنها کمره وادي ځکه د نور او ازواج مطهرات کمرې وی د مخه ته کوم خالی زیره دي ځکه د نور ازواج مطهرات کورونه او د عائشہ رضی الله تعالی عنها کور کمره د اخیری جمعه سره لګیدلې د شا طرف ته د صفه ده او د طرف ته ریاض الجنت ته یو طرف ته ان الذين جاءوا بالافك عصمت براءت چې شوی دی مختلفو طریقو سره یوسف علیہ السلام باندې الزام ولګید زلیخا طرف نه براءت ماشوم براءت کو حضرت مریم باندې الزام ولګید عیسی علیہ السلام په ماشوموالی کې براءت کو انی عبد الله اتانی الكتاب موسی علیہ السلام باندې الزام غټي براءت کو صوبی حجر عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې الزام ولګید الله پاک په خپل براءت کو ان الذين جاءوا بالافك يقينا اغكسان شرايول دروغ جوړ کړل دروغ افق اسول کذب سلیدلی دلی دروغ عصبه منکم دا ډله د تاسونا ځکه چې ځان ته وي مسلمانان په نوم مسلمانانو منافقانو خدان ته مسلمانان وي سبا کې مسلمانان مخلصین هم شریکو لا تحسبوه شر لكم ګمان مکوئ په دې باندې د شر ستاسو لپاره بلکې دا خیر دی ستاسو لپاره څنګه خیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دومره وکړېدو صحابه پکې دومره وکړېدل خیر پکې څنګه تفصیل علی لیکي پنځو طریقو سره پکې خیر من خمسه اوجوهین یو د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها مرتبه براءت معلوم شو دویم کرامت معلوم شو چې داغه په براءت کې لس آیاتونه نازل شو دریم د الزام د وجنه د تکلیف د وجنه الله پاک ول اجر جزیل ورکولو مرتبه لوی اجر څلورم د مؤمنانو د لپاره وعظ شو چې آینده لپاره بیا احتیاط کوئ داسې خبره ته بیا داسې خبره ونه کوي او پنځم کوم چې مفتریانو هغوی ته سزا معلومه شوه خپل پردی پکې معلوم شو پښتانه وایي کله کله غم خی خپل پردی پکې معلوم شي نو خپل پردی پکې معلوم شو منافقان مخلصین پکې معلوم شو غټه مسله پکې دا وشوه غټ خیر چې دا ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نه دی دا اخیری خیر پکې دا راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نه دی ولیک عالم الغیب نو دومره تکلیف ورته ولې رسېدو دومره مشورې ولې کولې دومره صحابو سره جرګې ولې کولې نو دا د اخیری مسله ته معلومه شوه
لکل امرئ منهم دار سړی نه د دوی دپاره مکتسب من الاسم هغه چې ګټلې د ګناه. څه مقصد؟ چا چې جوړه کړه د هغه غټه حصه، څوک چې پکې شریک شو د هغه دویم نمبر، څوک چې اسې په زړه کې تایید کو د هغه دریم، ساکتین د هغوی پکې خپله د هغوی دپاره هم څه زجرونه څه حصه. لکل امرئ منهم دار سړي دپاره هغه چې ګټلې ده من الاسم ګناه. والذي تولى کبره هغه سړی چې پورته کړې ده لویه حصه د دې لویه ګناه د دې د دوی نه، له عذاب عظیم هغه دپاره د عذاب لوی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. دا زجر ساکتینو، اول زجر په شایعینو، دا دویم زجر دی په ساکتینو باندې. لولا اذ سمعتموه، لولا مدخول اصل کې دا ځوان دی، ځوان المؤمنون. ولولا صدارت غواړي د کلدې د جملې په اول کې راځي، د کلام په اول کې راځي. دا شپږ اووه څیزونه دي چې دا تقاضا د صدارت الکلام کوي. شرط شو، قسم شو، دا تقاضا صدارت الکلام کوي. نو لولا دام تقاضا صدارت الکلام کې اصل کې مدخول ځوان نه دی. اذ سمعتموه، کلا چې واورېدو تاسو دا خبره، لولا ظن المؤمنون ولی ګمان نه کو مؤمنانو سړو مؤمنانو خذو په ځان خپل باندې د خیر. ځان څه مقصد دی؟ د مسلمان مثال په شان د یو جسد دی، که جسد واحد ان اشتکا بعضه اشتکا کله. چې په یوه حصه غمی په ټوله حصه ټوله حصه باندې تکلیف وي، سر باندې درد دی، ټوله بدن بې آرامه دی. لاس باندې درد دی، ګوته باندې درد دی، نو ټول بدن بې آرامه دی. داسې نه چې لاس نور بدن ورته وي چې موږ به خوب وکړو آرام به وکړو، ته ځان له لنډې شپې دي، ته ځان له خپله کوه خپله کوه خپله به کوو. نو داسې نه کېږي. دغه شان د مسلمانان یو ځای تکلیف دی، نو ټول مسلمانان به ورسره دردمني، ټول مسلمانان ورسره په خفګان کې شریکي. نو بیان پوسیم خیرن حدیث کې هم دا راځي چې یو د مسلمانانو مثال د یو بدن په شان دی. نو په یو بل باندې سلام کوئ، یو بل قتلوئ ما، یو بل د کور نه مو باسئ، د یو بل بېعزتي مه کوئ. سباب المسلم وقتاله کفر، مسلمان بېعزتي کول دا فسق، سباب المسلم فسق وقتاله کفر. مسلمان بېعزتي کول، کنزل کول دا فسق دی. مسلمان لاجل ایمان قتلول دا کفر دی. بانفسهم، لکه څنګه چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ خزي هغه باندې قیاس وکړو پرون چې موږ ویلو چې کدا د صفوان په ځای توي نو تا نه داسې غلط اقدام کېدی شو. هغه سبحان الله، نو دغه شان ځان باندې قیاس په تاسو کړو چې کدا صفوان په ځای زوما ما داسې اقدام نشو کولای، نو صفوان به څنګه داسې اقدام کړی. یا ابن قتيبه معنی کې بیان فوسهم بامثالهم وقالوا لولا قالوا ولدا دوینوی هذا افک مبین، دا دروغ دی ښکارا. ولدی مسلمانانو نوی چې هذا افک مبین، دا دروغ دی ښکارا. اوس هم یو سړی په صحابي باندې افترا کوي، وای هذا افک مبین، دروغ دی، بالکل سولیدلی دروغ دی، سولیدلی دروغ دی. لولا جاءوا علیه باربعه شهداء، هذا سالمو باندې خلک الزام لګي منافق وي. هذا افک مبین، دروغ دی سړیا، دروغ قصه ده، یو ځای نه بل ځای نه جمع کړي ده. لولا جاءوا علیه باربعه شهداء، ولی پیشنی کړه پر خپل خبره باندې څلور گواهان. فإذ لم تأتوا بشهداء، کله چې پیش نکړه گواهان، نو دا الله په نس باندې دروغ جن دي. څلور گواهان به پیش کړو چې نو دا خبره دروغ وا.
دلته معرف القرآن کې یو عامه یو خبره کړې ده دې سره دغه د عائشہ رضی الله تعالی عنها واقع سره تعلق نه ساتي خو عام قذف سره تعلق ساتي چې ګوره عام قذف کې دا مسله ده چې یو سړي څلور ګواهان پیش نه کړی دی دروغجن دی اوس د پر خپل سترګو لیدلی دي دا عمل پر خپل سترګو لیدلی خو ګواهان وسره نشته نو دی څنګه دروغجن دی دی چې وایي چې دا شی کړی دی دا کار یې کړی دی نو ده خو لیدلی دي دی خو رښتیا وایي دا شریعت ته دروغجن ولې وایي نو هغې کې هغه وایي چې د دې وجه دا ده چې دی دروغجن دی په قانون د الله کې دروغجن دی په قانون د الله کې ځکه په قانون د الله کې یو کس ته د ګواهۍ حق نشته یو کس معامله ولیده نو دی دا قانون دی ګواهي نشي کولی او د ګواهي وکړه نو په قانون د الله کې خو څلور کسان په کارو څلور نشته یو دی نو دی دروغجن دی یا دا مطلب دی چې دی دروغجن دی په خپل مقصد کې ځکه یو سړی ته ولیدو په غلط عمل باندې نو دی کې به دوه کاره کېدی شي یا خو به څلور ګواهان ته سره یې ته به لاړ شي ګواهي به وکړي چې اخلاء د عالم د فساد نه راشي او یا به په هغه باندې ستر راشي پرده به پیا چې من ستر مسلمن ستره الله نو تا پرده م وانه شوله او تا څلور ګواهان دې پوره نه کړی اخلاء د عالم د فساد نه م رانغله نو ته په خپل مقصد کې دروغجن یو کارونه شو نه ستر شو نه اخلاء د عالم د فساد نه راغله ولولا فضل الله علیکم کنه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د الله په دنیا او آخرت کې لمسکم رسیدل به تاسو ته هغه چې تاسو شروع کړی دی عذاب لوی افستم خستم کوم بکواس چې تاسو کړی چې ګوره دا داسې وړه خبره نه ده د پیغمبر په کور باندې الزام لګي او تاسو په کې څه شریک کېږئ او څه ساکت کېږئ تاسو صریح رد ولې نه کوئ چې بالکل دروغ دي ځکه پیغمبر باندې چې الزام ولګي نو دا په سبب د عذاب دی موسی علیه السلام باندې چې قارون الزام ولګاو قارون ښځې له پیسې ورکړې تو موسی علیه السلام به چې بیان کړي ته به ورته مطالبه وکړي چې زما د بېګانه شپې اجرت راکړه موسی علیه السلام بیان کو ښځه راله موسی علیه السلام ورته غصه شو چې وقارېد ښځه ویرېده وایي دا ماله قارون د سرو زرو لوښی راکړه موسی علیه السلام د راکوز شو له منبر نه په ځمکه په سجده شو وایي اللهم ان كنت نبیا لک فاغضب لی چې الله که زه ستا پیغمبر یم زما لپاره وقارېږه نو الله پاک موسی علیه السلام ته چې ته ورسره څه کوې نو ځمکې ته یې حکم وکړو پک کړو ته یې ونیسه نو چې په ښکته روان شو مینت یې کوو یو وخته پورې بیا وایي ښه ته زما مال ته غلې ځکه زما بل وارث نشته راشي ټول تا ته پاتې کېږي وایي راوړی دا مال پرې غورځوئ نو ځان له ښه پیټې دروند کړو نو دا خو داسې وړه خبره خو نه ده چې پیغمبر باندې الزام ولګېدو او تاسو وایې ضعیبه دا دومره مسله نه ده ما کې مشکل دا خو ډېره غټه مسله وه خو ښه دا ده چې عذاب رانغی دا د الله فضل ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم رسیدلی به تاسو ته فیما فستم په هغه کار کې چې تاسو شروع کړی دی عذاب عظیم عذاب لوی وإذ تلقونه بألسنتکم دا زجر په مخلصینو وإذ تلقونه کله چې تاسو ازدکو دی لرا یو معنی دا ده یا اذ تلقونه کله چې تاسو نقل کو د یو بلنا یا اذ تلقونه بخاری شریف وی الولق والکذب کله چې تاسو دروغ ویل دروغ نقل کول بالسنتکم په خپل جبو باندې وتقولون بافواهکم او تاسو ویل په خپل خلو باندې ما ليس لكم به علم اغه چې نش نو تاسو لر پاغي باندې علم وتحسبونه تاسو ګمان کو پرې باندې حجنن د وړي خبرې د اساني خبرې وهو عند الله عظیم او د الله په نزد لوی خبره وا درو خبرو سره زجر ور کوي چې یو خو تاسو به تحقیق خبره کوله یو بل نه نقل کوله یو خبره کړې و ته بل ته نقل کړو بل ته نقل کړو بل ته نقل کړو اکثر خبره داسې چې ته حقیقت ته رسې به څه شي نه یا بل څه یو بیا دی بل څه جوړ شي یو معمولی ون یو شان خبره شي
هغه چې بل نقل کې بل شان شي چې بل نقل کې بل شان شي چې بل نقل کې بل شان شي دا سموال اختری دا اختر میاش چالي دلی وای دا مردان کې مردان والن تپوس کې دا چالي دل دا ثوابه کې لیدل ثوابه والن تپوس کې دا چالي دل دا په خور کې لیدل شي زو مردان کې وزلم یو بلا اعلان کو دا اختر اعلان کو پرو واخا ضروري اعلان وره غیر چا پیر ډز کیږي سبا اختر ده دا سي تحقیقي اعلان وکړو نو دا سي تحقیق ترسه تحقیق ترسه نو بیا دغه شانی جاګیان یګانی اکثر اخر کې بیا کش پښته ورسي اول شپته یګانی شپته یګان مولید چې تحقیق شروع کې اخر کش پښته ورسي واسه کش ورشي شو نو یو خدا خبره او به تحقیق خبره ده به تحقیق خبره ادم زمونږ د طبقه کې زیات دی د مولا طالب کې ډېر زیات دی خبره بس شعور سی به تحقیق پکې نه تحقیق پکې نه اعلان کې قرآن حکم دی فتبینو چې خبره چاته وکړه چا د فسر دی وکړه ناغه نه تاسو وکړه چې تا دا خبره داسې کړې ده نو دا خبره سره خبر دی نه خو یو بیا چې نقل کوي چاوي اخر کې دی لورسي وي چا داسې وینو مال چانه اوریدلی نو به تحقیق خبره کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع چې دا درو سړي له پوره دي چې خبره اوري بل ته نقل کوي بیا چې ثابت شي په وینا دا پروپاګاندا و دا بیا نه شي دروغ جدید قسم دی چې دا ثابت شي چې دروغ دی وینا دا پروپاګاندا و دا موږ اسه پروپاګاندا کوله نو پروپاګاندا دروغي بیا دروغي پروپاګاندا یا کار شي خو دروغي دویمه یو خدا به تحقیق خبره تاسو یو بل نقل کوله دا غلط کارو دویم به دلیل خبره کول او دریم غټه خبره ته وړخ کاریده چې دا دومره غټه خبره وا او تحسبونه حینا تاسو دومره سپکه ښکاریده دومره اسانه تاسو واغستا ولولا استمعتموه قلتم دا بل ادب کوي لولا قلتم مدخول داره کله چې تاسو دا خبره واوریدل نو تاسو ولې نه ویل ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ندی جایز زموږ لپاره چې موږ دې خبرې وکړو په دې کې یاره دا نشم ویل کم از کم استاد بارکه ته چا خبره وکړه نو زه کم از کم نشم ویل هر څه چی بس زما سره مناسب نه دي چې زه دا خبره وکړم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ندی مناسب زموږ لپاره ندی جایز زموږ لپاره چې دا خبره وکړو سبحانك هذا بهتان عظیم پاکی تدالوی بهتان نه نو صحابی په سر خبره شو سبحانك هذا بهتان عظیم کم از کم زین نشم کوله زما له په بری باندې تلفظ نشم کوله يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الله تاسو نصیحت کوي چې واپس نشئ داسې کار ته بیا چې داسې کارونه کوي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې ويبين الله لكم الآيات وبيان تاسو الله پاک احکام والله عليم حكيم الله علم ولا حکمت والده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا علت تهمت لګول بیانای چې منافقان دا تهمتونه ولې لګي مقصد یې څه دی مقصد پرې کې فاحشه خورول دي فحاشي خورول دي ګوره شریعت مزاج دا دی چې د فحاشه باندې تلفظ هم نه پکار د فحاشه دا خبره دا د سره کول نه دي پکار شریعت مزاج دا دی ځکه پابندي ولګوله چې بل بار بم کنزل نه کې کور بم کنزل نه کې اګه کنزل دی وکړه بیا به ثابته او کنه ثابته ولې نو بیا ځان ټینګ ورته اتیا کوړې سزا ده د دې لپاره چې فحاشي د څومره چې د تلفظ عام کیږي نو د دین نفرت ختميږي او چې نفرت ته ختميږي نو بیا خلکو ته په دې کې داخليدل څه ګناه نه ښکاري نو د دې دا هغه وخت د منافقانو او اوس د يهودو نصاراو د مغرب اوسم دا فلسفه ده چې فحاشي چې څومره عامده شي چې دا الفاظ عام شي
معمولی ونه کې سوشي نو هغه په میډیا باندې داسې په زور او شور سره آب و تاب سره به راخلي جنوب مچ ته مټي زو تختی هغه به بیا پکې روزانه به هغه پریس کانفرنسي روزانه به هغه تصویر راځي په اخبار کې روزانه به هغه نوې بیان ورکړي هغه به دې لپاره زینه جوړ کړی د دارالامان ته بوتله د مټیزو لپاره زیره نیمه ولا دارالامان چې چرته جنې مټیزه تختین دا به دارالامان ته دارالامان کو سره سکی دا بیا اوټلو ته غټو زینو تاب سره سپلای کوي بیا نه دارالامان ولا جوړ کړي نو دا باقاعده دې لپاره کوي چې دا څوک مټیزه تختی چې څه مسله ورته نه ما فی مشکل چې څه مسله ورته نه بس چې دارالامان ته ورسېدله نو بیا هغه خپل د حفاظت د لپاره کیس داخل کی ماته د خپل پلار نه خطر ده د خپل رور خلاف کیس داخل کی هغه نه باقاعده په 107 کې ضمانت وشي چې دا که مونږ تا ته حواله کو خو دې ته بسوي نه دا به مونږ تا ته حواله کو ته به دې ته سوي نه تپوس به تم نه کې چې ته چرته تللی تپوسو کې بیا به 107 کې ضمانت 1 लाख 2 लाख روپو ضمانت ته بیا به دا داخله نو دا دې کې مقصد څه دی فحاشي عام کول دي او نن سبا په میډیا باندې نن سبا د الکترونیک میډیا د زمون پورا امت پورا مسلمان پاګه کې داسې انخطره پکې داسې انخطه په اخبار کې ما دغه کته نو هغه کې لیکلو چې د نت فحاشي چې استعمالي نو په دې کې په دنیا کې اول نمبر پاکستان نت فحاشي چې څو ګوري دا خو ټول چې څومره ته څو کې ګوري نو دالته په ریکارډ باندې راځي نو په ټول دنیا کې اول نمبر پاکستان دی بیا اتم نمبر په دې کې انډیا ده انډیا په کې اتم نمبر ده اول 15 ملکونه ټول مسلمانان دي اولنی د فحاشي په دې قتلو کې نت په فحاشي بیا دلته یو کس استرالیا نه راغله نو هغه ته ما وی چې ما داسې اوریدلی استرالیا کې ډیره فحاشي ده هغه وینا دا سروې استرالیا کړو چې دنیا کې فحاشي کوم ځای کې زیاته ده دا استرالیا ولا دا سروې کړو او دا نتیجه راوستې ده چې د ټولو نه زیاته فحاشي چې د نت استعمالي ګوري د پاکستانیان د پاکستان مسلمان نو دا فحاشي ایجاد کوي اوی ولې راغو څه مذهب نشته دا وی مقصد صرف مسلمان به حیا کول دي مسلمان کې حیا وا نو حیا سره غیرت دي او غیرت سره جهادي او د جهاد نه کافر یریږي او چې حیا ختم شو نو حدیث ما تاسو ویلو چې حیا ایمان قرآن دی حدیث کې دي فاذا صلب احد ما صلب الاخر چې یو سلب کې بل وسره سلب کېږي قسم د مولانا روم کړي و چې منګک چې اوچت کو نو وسره هغه خود به خود اوچت شو بیا لا څنګه کو تر ځان اوچت شو نو دا به حی دا خورول اصل کې مقصد په مسلمان کې خپل خوري په خپل تجربه کې نوې تجربه کوي فروض الفقار سے یو کتاب لیکل دی حیا اور پاک دامنی هغه کې عجیب ده فحاشه دا مغرب د فحاشه عجیب واقعات لیکل پکې دا چې د ویلو نه هغه کې لیکل چې دا مغرب د فحاشه د سفرې چې باقاعده د جنسیات او تعلیمي دا هغه په خپل سکولونو کې تجربه کوي او زموږ په دې کې داخلي دي کې مخکې کلونو کې څه پروګرام څه اقدام هم کړو چې په سکول کې به د جنسیات او تعلیم ورکول کی د جنسیات او تعلیم نو د دې جنسیات او تعلیم په اړه کې هغه لیکي چې یو د دریم کلاس ماشوم نو خپل مور ته وی وې تاسو سره چې پاپا ملاوي کې کندوم استعمالي د مور مسلمانه و ناغي مال خپل ډېر سخت غوسه رااله چې د باندې سم د خپل په لګوم چې د دې عمر ته وګوره دریم کلاس ماشوم ته وګوره د دې تاسو ته وګوره د دې کم تاسو کوي بیا مې تاسو کو چې دا تاسو وې دا ستاسو د خبرې مقصد سره ناغوي چې دا خو زمونږ په سکول کې نه مونږ ته ټیچینګ کوه په کندوم باندې 2 غنټې او بیا پاغه کې
دا خبره پکې رااله چې دا فضایل دي او دا فایده ده دا فایده ده مرض نه منتقل کیږي فلان کار کیږي ما ځکه تا نه تپوس چې دا شی کوئ بیا دې سره وایي فایده پکې ډېره نو چې دومره ماشوم له دا جنسیات او تعلیم دا هغوی تجربه کوي دا هغوی پروا نشته پرې دا خو مسلمانو دا مور ځکه دومره په دې باندې خفه شوه بیا دا راوړي دقه موږ ته دلته ښیي چې دا د فحاشۍ د خورېدو زبردسته ذریعه ده بیا هغې کې ورپسې نور هم څه لیکلي دي ویلو نه دي کاکا ناست دی هغه دغه قصه کې ورسره نور هم هغه بلای لیکلي ده ورسره پیر صاحب لیکلي ورسره پیران بیا ازاد دي هغه ورپسې نور هم لیکلي بیا لیکلي چې د ډرینګ پیریډ نو د ډرینګ پیریډ کې دای چې دا څه شی کېږي د هغې خلک تصویرونه جوړوي اتم کې موږ چې امتحان ورکو نو یو میز باندې کتاب کېښو کتاب باندې پیاله کېښوه وایي دا چې چاته د کوم ځای نه څنګه ښکاري هغه شان تصویر ولي هغه شان هغه ول جوړ کړي نقشه نو هغه وایي پیر صاحب وایي چې دوی داسې کار وکړو چې یو زنانه راوسته بالکل ثلاثي مجرده هغې په میز باندې څملوله او د هلکانو ورته کېنول او بیا وایي چې د دې دا ویګني چاته د کوم ځای نه څنګه ښکاري نو هغه شان تصویر جوړ کړي نو دې کې څه فایده ده هغوی ته د دې څه پابندي خو نشته دا وروسته موږ ته رالیږي بیا دقه تعلیمات یو موږ خو د مغرب د تهذیب دلداده یو او د مغرب غلامان هم یو نو دقه تهذیب او دا موږ ته رالیږي باقاعده جنسیات او تعلیم دا کوشش کوي چې دا زموږ په سکولونو کې داخل شي نو دا فحاشي په دې طریقې سره عامي بیا لیکلي پیر صاحب یو مسلمان انګریز سره نوکر بیا د انګریز سره ته لاړ نو دې مسلمان ته وایي چې ته به زما کور کې څه ضروريات دي کار یې د هر څه پوره کوې هغې وایي ټیک د مسلمان بار ملک کې دي مسلمانانو د اسلام بیا لږ مضبوطي یو خالص چې لاړ شي جو خالص ختمي بیا او یو چې چاس کې مسلمانینو بیا لږ راټینګ کړي د هغې تاسو د حالات وګورئ د مولانا تقي عثماني صاحب سفرنامې وګورئ هغې نه پته لګي بیا هغې نه پته لګي 3 سفرنامې دا لیکلي مختلفو ملکونو نو دا چې سړی انګریز لاړ نو دی د خو نور کار د کور شروع کړو راښځې ته مطالبه وکړه چې یو ډیوټي پکې دام ده دوی دا خو نه کړو دې ته نیم تیار دا خیانت دی نو انګریز چې واپس راغی نو ښځې ورته راپورټ وکړو چې د نور ټول هر کار کو خو تا پوره ډیوټي نه کوله هغه دی راوغوښتې تا ولې ډیوټي نه کوله وایي دا خیانت دی هغه خیانت پکې څه شی اوس که دې له څه چل شوی وی دا ناجوړه شوی وی نو ته به ذموار وې دي داسې نوکر ماته ضرورت نشته وی ویستو دا فحاشي دا میراتنریس دا پاکستان کې هم شوی دی کنه هغه قاضي حمیدالله صاحب چې په ځان دغه کړه زخمي کړه دا میراتنریس څه چې جنکۍ هلکان ټول جنګي واوندي او بیا یو ځای منډه وهي وی روډونو باندې دا اول ریس شروع شي مخکې د ملکان کې دا یو ریس بیا میراتن ریس شي شریک ریس شي دا دې سره کې څه مقصد دی دا ښځې ځان له ولې منډې نه وهي دا سړي ځان له ولې منډې نه وهي د دې څه مقصد دی دې کې ان تشیع الفاحشه فحاشي خورول یا ان تشیع الفاحشه دغه شان دا چې څوک په دې دغه باندې چې ګوري په دې میډیا په دې کې دومره فحاشي چې خنزیر شاته پاتې شوی دی سپیه خنزیره هغه فحاشي شاته پاتې ده انسانان چې په کوم حالت کې هغه بیا زمونږ د دې هلکانو سره په دې دغه کې میموري کارډو کې دا پراتی ده شي مخکې خو دلته دا براه راست رسایي نه وه نېټ ته نو میموري کارډ کې به یې ګرځو اوس خو براه راست رسایي د نېټ ته هر سړي ته چې ګوري د 10 روپو کاروبار به نه او دومره غټ موبایل به ورسره ټول دغه موبایل یې ورسره ده څه شی ورته وایي بهاودین موسی ورته شاغوتی وایي دا شاغوتی موبایل نه دا ټچ موبایل بس ښکته بوره ښکته کوه ښکته بوزه بره بوزه ښکته بره بس دا کوه څه کوي په دې باندې شپه ورځ دې ته پراته دا ټوله فحاشي ده ټوله فحاشي په دې کې د فحاشۍ هغه انتها ته رسېدلې فحاشي په دې میموري کارډونو کې د هلکانو سره په جیبونو کې
دا داسې نیم عریان په طالبانو سره هم ډېر شي نه نیم عریان نه موږ کله کله ډیوټي ولې وفاق کې د موبایل هغې کې موږ راغونډې کړې بیا به سړی ناست ګوري نو هغې دا نیم عریان او دا رقص او دا ګډا مډا او دا خو دغه سره طالبانو سره هم ډېر شي خو دوی سره اکثر دوی که نه دا دوی دا میموري کارت دا حتی کې دان کانې کې اور او دکانې کې اور یو سره د بزرګۍ داسې نعتونه دغه یې پکې تلاوتونه یې پکې او یو سره بلې بیا سره نو داسې چې بل چا سره ویني نو لر که راغول په خپله غلی غوندې کښېني یوازې نو بیا راواخلي په خپله بیا د سر نه اول نه اخره پورې ګوري دا دې کې مقصد څه دی صرف فحاشي مومن کې خورول دي نور د دې څه مقصد دی چې ته یو کار وکړه هغه بیا په دغه باندې ورکړه هغې تصویر ورکړه هغې ویډیو ورکړه نور خلک یې ګوري ستا پکې څه پیدا ده چې نور خلک دا ګوري ستا څه تا ته څه خیر رسي صرف فحاشي خورول دي دا پیر صاحب دا کتاب کې لیکلي چې یو کیس وشو 4 کسانو یو زنانه باندې حمله وکړه د زنا بالجبر حمله پرې وکړه نو هغه د ښځې پکې یو وپېژاندو د دې خپل خاوند هم پکې ورشپې چې په دوی باندې حمله وکړه بیا هغې ونیو بیا تپوس وکړو چې دا تاسو څه چل کوو وایي دا موږ 4 کسانو 4 ملګري نو موږ وی چې د هر یو په ښځه باندې به پټه حمله کوو زنا بالجبر به ورسره کوو بیا ګورو چې کومه یو په خوشحالۍ سره کوي کومه پکې چغې وباسي دا اوس خبره دا د فحاشۍ نوي طریقې خورول دي نوي طریقې دا تصویرونه مخلوط رقصونه کلبونه مخلوط دانسونه بیا پرې شادي حالونو کې چې کوم معاملې کېږي پرې هوټلو کې چې کوم فحاشي ده بس خدای چې سړی جماعت کې د جماعت او مدرسې سره تعلقي دا خلک چې وایي د بسم الله په ګمبد کې ناست دغه د بسم الله په ګمبد کې دې کې پوره نه بچ کېږي چې سړي سره موبایل وي ښه سړی هغه دی چې ساده دی بس دی به بچ شي چېرته هم که بل چا ور نه کړو جانزیب په شان خپل موبایل ورسره نه خو چې چا ورکړو نو اول نه اخره پورې مې تفصیلا وکته ما چې سړی بیا رد کوي وی بالکل فحش تصویر و نو ما تاسو چلو کوئی بیا ما خو کتو ما چې سړی بیا رد کوي چې پته یې ورسره نو بس ښه سړی هغه دی چې ساده دی د سره نه موبایل پوهېږي او نه په دې کې ګوتې وهي او نه ورسره څه کار شته چې ګوتې پکې وهي او دا دې ساتلې بیا او زه پې دا شی ګورم زه پې پلانکې شی ډاونلوډ کوم دا پلانکې ګورم په دې باندې ډېر ښه شی نه دي پکې دې خو سره دا بد مخې له خامخا راځي دا فحاشي خورول دي ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا د انجوزو چې کوم پروګرام دی ګوره انجوز 2 قسمه دي یو مغربي انجوز دي یو د مسلمانانو خپل کم چې دی دا انجوز دا تنظیمونه جوړ کړي بعضې کلو کې دي دا خادم ټرست دی او دا رشید ټرست دی او دا یو مغربي انجوز دا دوی مقصد هم صرف او صرف فحاشي خورول دي خو دا هغه فحاشي براه راست نشي خورولی نو دا هغې نه مخکې د هغې د خورولو دپاره دا چې څه پروګرامونه دي او څه جوړی چاله لار جوړه کړی چاله پل جوړ کړی چاله بجلیګر جوړ کړی دا تمهیدي خبرې دي اصلي مقصد د دوی چې کوم نن فحاشي خورول ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا خو رد کېږي اوس نه دومره مسلط دي په ملک باندې مسلط دي په پاکستان کې حکومت هم ورسره جوړ نه دی داسې ځکه دوی چې څومره فنډ راځي په هغې کې 10% هم نه لګي هغه نور 90% ټول ضایع کېږي ټول په فحاشۍ باندې لګي خو د حکومت هم پې وس نه رسي بعض انجوز باندې پابندي ولګي اوس نن سبا دې ورځو کې سیو د چلډرن دې باندې پابندي ولګول هغه ته واپس پورته کړه امریکا ورته چې لیوانې څنګه پابندي لګي ته ازادي په خپل ملک کې چې ته فارشي به پابندي لګي واپس دې پورته کړه نشي لګولی دومره زور دی دومره فنډ دی ورسره ځکه دا خو ټول اکثر یهودي دي او یهودو سره د دنیا د ټولو مالدارترین قوم یهود دي او یهود د مسلمان بدترین دشمن دی لا تجدن
اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود چې بدترین دشمن د مسلمان هغه يهود دي په هر طریقې سره يهودي د مسلمان سره روانو سزا پورې لاړ وسره مسلمان ورته وی چې ته خو يهودي خو تاسو دشمنی میونه لیدا هغه ته په ځان پوه نشوي و زما په تا نور وس نه رسیدو تا دي سوري لمه خبره پرې خوده دسي چې تا به قدم غستو ستاري سر لمه خبره پرې خو نور مې باندې وس نه رسیدو نو وس چې رسی نو ارسه کوي چې نه رسی سوري له خبره پرې نو دا دومره چې دا هر څومره چې دي د ردی مشکل دی ردی مشکل دی رد کول مشکل دی خبره په مشکل ده خو کم از کم دومره خو چې سره ځاله په کې داخل نشي کړه ځکه د دوی یو پروګرام دی چې په چات پروګرام کې مولوی صاحب پکې مو سره شامل مولوی صاحب پکې وي ته پکې مشر شوي نو کم از کم ځان ته ساتي دا اصل کې دجالی منسوبې دي دجالی منسوبې دي او دجالی منسوبې نبی علیه السلام علاج دا کوله چې څومره تل لري تخت ته بچ کېږي چې څومره سره نږدې کېږي ته زه پکې داخل شمه ازبه مشرمه ازبه داغه س نمونه ولور کی دا چیرمن شو پلان کې مولوی صاحب د دې چیرمن شو او پلان کې ډایرکټر شو یو ټرم درنه جوړای صرف او صرف استعمالي دي دغه د ختمي اعتبار د ختمي به اعتبار کوي دي اعتبار د ختمي چې سبا ستا مسلې ته سوغوګ نه دي مسلې ته تاسو وګ نه دي دا فحشي قرول دي کنه تاسو داسې تصویرونه وباسي جنکو سره یو مجلس کې بل مجلس کې کله بچا سره برګړه کې چا سره به د معانقه کې کنه کې و سره په زور د بل چا سره به ته ولګي نن سبا خدا شعر د بدنامولو د پاره دام د فحشي طریقه ده چې ته نه کې فحشي د بل چا لاندې بدن به د بل چا سر به دستا ولګي د مولیان خو اکثر په دې بدنام کړ څو مولیان ساده می په موبایل ورته الګ خبرې وکړي دی وایي کدا چې جنې ده بیا سره خوږي هغه زه ته ورسي هغه زه ته ګومن چې سره خبرې کړې دي نو دی بنيري واورې دین د پینځال شو دومره خو هغه فحش دومره فحش خبره اخري دسه حتی رسول ده اهلان کې دی الکه او دومره فحشي وسره کړی دومره فحش خبرې کړی چې هغه د اوریدونې چې اخري کې بس ہمارا کمرہ تو الگ ہوگا بیا کیا کریں گے آگے کریں گے کچھ کریں گے کیا کریں گے وہ کریں گے جو میاں بیوی کرتے دا اخري کې دی حد رسیدلی دا د مولیانو دي کې احتیاط کوی دم فحشي خورول دي چې څوک د سره خبرو کې ته جدا چې رښتیا جنې دا چې دوباره بیا تر دې طرفه ملاوي بیا ته زیلوډم کې زیلوډ ورتم کې مردانی خپل پلار سره بداسه خبرې کولې هغه پلار بوته زیلوډ کو چارته خدای دې غر کدا سکے وې دې اسیم نقل اړيږي زه ما سي دا خرچتي بل څوک کې راځي د دې کوم دا فحشي پرول دي نو دا د انجوزو دا پروګرامونه شې دي چې کم از کم کړه دې نشي کولای ځکه بعض وخت کې رد کې ډېر نقصانی پکې مسائل ته جوړيږي ځکه دا وی پروګرام دی چې اثر رسوخ با اثر خلکو سره خپل تعلق پیدا کوي د با اثر خلکو الکان جنکی هغه بردی کوي ځان سره کلی کې چې څومره با اثر کسانی او دې کلی کې تو ګوره هر خاندان کې ګوره یو کس په کې خامخای هر خاندان کې ګوره یو کس په کې خامخای نو چې ترت کې نو بار نمازه د خپل درته ودرېږي دلته اول دشمنی د خپل جوړږي د خپل د دشمن نه اول دا پروګرام هم دی چې ګوره د دې نقصانات چې دي نو دا په اثر خلکو کې رسوخ پیدا کوي مذهبي طبقه کې دا مشایخ دي پکې او دا پلان نه پکې دا پلان دی سابق سے پکې ولی سے پکې دیو پکې چیرمینی څوک په افتتاح کوي څوک په تلاوت کوي نو دا به اعتبار کوي حکمران مشایخ دا علماء حکمرانان دا یو بل سره جنگول دام د دوی کار دی دا طالب او فوجي حکمران او دا مشایخ د یو بل سره جنگول دا پروګرام نه باقاعده د پروګرام کې شامل دي عوامو کې افراطفری پیدا کول ملکی واقعات دا مسائل پیدا کول خلق طبقاتو کې تقسیمول په علماء باندې د خلقو د عوامو اعتبار ختمول
که اعتبار نه ختمیږي یو بل کې لړاول دا یو بل کې مسایل پیدا کول دا هم د دوی پروګرام دی په دې هم خرچه کوي په دې هم خرچه کوي اوس داسې خبره مړي واوري او که نه اوري په دې باندې دومره زور دی له ورکړی شوی دی دا په دې کې باقاعده لاسې د جنسو د پروګرام باقاعده په دې باندې خرچه کېږي د پروګرامونه دي نماینده قوت چې کومي هغه بېدباره کول ذهین طبقات چې ملک پیدا کېږي بیکاره کول د عبدالقدیر خان پشان خلک په ملک شته هغه مفلوج دی هغه یو انټرویو ما اورېده نو چې ورته ته بجلي هغه د دې قوم له څه چلوم نه کوم هېڅ کار ولا نه کوم وایي ته ښه راله داسې پروګرام راځي دومره بجلي به وله پیدا کړم دومره بجلي چې دوی خپل ملک نه چې بل ملک له به هم ورکوي وایي جوړی ولې نه وایي داسې قوم دی دوی له زه لیونی ملشته مې بد کړي د نور وله اوس وله بجلي جوړه کړم نو دا هم د دوی پروګرام دی چې کوم د کار خلک دا بېدباره کول دا مفلوج کول مخلص مسلمانان یو بل سره جنگول کله شیعه سنی په نوم باندې فساد کله مقلد غیر مقلد پر کله په دې باندې خلک جنگي کارګاه حلال دی که حرام دی په دې دا مسائل پیدا کول دا ټول دا د مغرب پروګرام دی په دې باندې په دې طریقې سره دا فحاشي خوري ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يقينا کسان چې خوري خوخي چې شایع شي فحاشي خورشي فحاشي د ټي وي ډیش وی سي ار دا ټول چې روي سي دا فحاشي لپاره لار به مناسي زوی به مناسي اوس چې څومره اشتهارونه راځي وای من خبرونه اورو نو خبرونو کې خود دوی سي اشتهاري کنه نو په دې دوی سي اشتهار کې چې ګوري ټول اوس نن سبا عام پوزیشن دار چې کوم اشتهار کې جنکه ورکی پرتګي نه ابل یو چې ابل دوی پیرستا خیال دی چې نه پرتګ نشته کمی سي لند دی نو ټول په اشتهارونو کې دغه شان راځي پرتګي نه کمی سي لند ټول پلارم ناشته زویم ناشته نیکیم ناشته تفسیر په مو کې وای دا جنې خدا دا به چې سوکي دا وی میرا نه دا میرا دا تفسیری په دا فحاشي د دې مقصد هم دغه فحاشي خورول اشتهار کمی فحاشي پکې زیات دی فحاشي ورګي ټول دا بس بربند دانسونه عریان نیم عریان دانسونه ټي وي باندې که بیا خپل ځان له څګوره د مفتی رشید احمد صاحب رساله را په شیخ حسن الفتاوی کې ده ټي وي کا زهر ټي بي سے بدتر ټي وي اور عذاب قبر د مفتی عبدالروف صاحب یو رساله ده ټي وي کې نقصانات دا یو عالم یو کتاب لیکلی هغه ډېر څه 1500 نقصانات پکې لیکلي او د مصباح الدین ملکپوري صاحب هم یو رساله ده خو هغې دومره ګران نوم دی په آخري کې یعنې دوشوشي والویسیار پکې راځي خو اوله یې څه نوم یې ما نه یاد دی دومره ګران نوم یې ولا یې ښه دی د عربۍ څه نوم دی یعنې دوشوشي والویسیار ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا کسان چې خوخی چې شایشي فاحشه الذين امنوا بمؤمنانو کې لهم عذاب علیم دوی د پر عذاب درناک دی په دنیا او آخرت کې دا چې څوک فاحشه خوري اکثر پر فیسبوک باندې دا فحش فوټو ور کوي فحش تصویر ور کوي نو دا د یاد ساتي چې دنیا کې د عذاب علیم دی خلکو لپاره په آخرت کې دی والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنوې فضل د الله اعاده برای تنبیه او رحمت د الله ما زکا منکم من احد ابدا وان الله یقینا الله رؤوف الرحیم ډیر مهربان دی